الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محترم حاضرین مسلمانانو پدې دنیا کې د کلنا چې الله بنینو انسان پیدا کړی دی دې انسانانو د حضرت آدم علیہ السلام نے چراواله تر قیامت پورې چې سور انسانان دنیا ترازی نو د دې ضرورت د دې خواهشات د دې ارزوګانی هغه یو شانی د دنیا په اول کې راي چې کم خواهشاتو کم ضرورتو او که دنیا په اخر کې نو ما خواهشات او هغه ضرورت به وي د دیو جنا سورہ انبیاء علیہ السلام چې الله را لګلیو نو کا انبیاء کدا غي امتونو کدا غي تابعدارو کدا غي نافرمانو نو دا غي ټولو خزوی دا غي ټولو بچیو هغه ټولو خوراکو هغه ټولو سکاکو ټول د مرګ یریدل هغه ټول دنیا ژوند خطرول خوخول او دا غي ټول خو خوراک او خجامه او خجوان هغه خوخو نو الله ته دا انسانان معلومو چې دا غي ضرورت څه دي دا غي خواهشات څه دي او د دې انسانانو لپاره څه پکار دي نو الله رب العزت یو لوی کرم او یو لوی احسان وکړ چې د انسانانو هغه ضرورت پورا کول او داغي لارې خودلې د انسانانو خواهشات پورا کول او داغي لارې او داغي اسباب برابر کړل د زمکه د لاندې او بروانې کړې نو که څوک بغار کې اوسېږي نو ایله چینه روانې کړې که څوک په سما کې اوسېږي نو ایله کویان دي که څوک دریاب په غاړه اوسېږي نو ای د دریابونو او سیندونو روان کړ د انسانانو ضرورت او خوراک نو الله په سما کې هم د انسانانو د خوراک سيزونه پیدا کړل په غار کې هم د انسانانو د خوراک سيزونه پیدا کړل
که په غار کې د خوراک سيزونه نه نو دا انسانان په غار کې نشو پاتې کېدي څنګه دا دنیا ضرورت ول پورا کول دنیا کې په سم کې اعلی نارینه پیدا کول نو زنانه هم پیدا کولی زګر نارینه ژوند بغیر د زنانه نه تیریږي او څنګه زنانه پیدا کولی نو نارینه هم پیدا کول زګر د زنانه او ژوند بغیر د نارینه نه تیریږي او دیله یو بیلنس کې خود په سما کې او په غار کې نو څنګه چې الکان پیدا کړي نو داسې جنکان پیدا کړي چې د انسان هغه خواهش او د انسان هغه ضرورت کاغه نارینه دی او کاغه زنانه دی چا پوره کیږي څنګه دنیا ضرورت الله پوره کول نو داسې د انسان یو خواهش بلمو او هغه داو چې په د مرګ ناراضي هر یو انسان وای چې زما ژوند دي دوره زیاتی چړو مرګ دی را باندې را نشي هر یو انسان دا غواړي چې زما دی او خا او تابعدار خزئی زما د خواهش مطابق دي زما د مرزای مطابق دي هر یو انسان دا غواړي چې زه د خېخې میوه وخورم خوراکونه دی وکم هر یو انسان دا غواړي چې زه د شراب وسکم زه د ګبین وسکم زه د خواږی یخي اوبه وسکم او زه د شربتونه وسکم دا ټول سورج د انسان خواهشاتو نو الله هغه د پورا کولو لپاره هم یو ځای مقرر کړ چې د جنت وای چې جنت کې به حوري ومي ستاد مرزای به ومي خوراک به هم ستاد مرزای ولهم فيها ما تشتهي انفسهم ولهم فيها ما ولكم فيها ما تدعون لكم فيها ما تشتهي انفسكم ساسو زړه چې سغواړي هغه بدر لئی په خلی او بجوه چې سوای نو هغه بدر لئی هغه ولی او مغیر فی انهار من ماء غیر آسن وانهار من خمر لذة للشاربین وانهار من عسل مصفى هغه ټول یو خودل چې دا به ومي خود دې لپاره دې ته رسیدو لپاره یو لار پکار وا چې په لار باندې انسان هغه ته ورسي نو هغه لار معلومول هغه ډیر ګرانو مشکلو نو هغه لپاره الله انبیاء علیهم السلام راولېګل او کتابونه راولېګل او هغه لار هغه انسانانو ته خو دلا چاغلار چاغل معلومولو دا او پاگی باندې ته هغه مقصد ترسي نو هغه له الله انبیاء علیهم السلام راولېګل انبیاء علیهم السلام انسانان راولېګل د دې لپاره چې انسانان هغه د وګوري او داغې نه عبرت والی که ملائک وې نو یا به شکل د انسانو او یا په شکل د ملائکو نو که په شکل انسانو بیا به وی دا انسانان دي او که په شکل د ملائکو نو دیو په نه پوید نو انبیاء علیهم السلام راولېګل او انبیاء علیهم السلام له بیا کتابونه ورکړل د هر دور مطابق کتاب راولېګل او داغه خلقو د عادتو مطابق پایږي معجزې پایږي دلایل هغه راولېګل اخیری د انبیاو سردار د انبیاء علیهم السلام جناب محمد بن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راولېګ
اغله یو بهترین کتاب ورکو چاہیے ته وای قران کریم او پای کې هغه لارې مخېلي هغه نعمتونه مخودل هغه خوشاله مخودلې هغه ارزوګانی او ضرورتونه مخودل نو چا چې هغه خپل ګل نو هغه لار جنت ته ورسید او چا چې هغه خپل نکړل نو اېد تبای سره مقام شو دی وجه قران وای ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله د مؤمنانو د نفسونه غستري الله د مؤمنانو د نفسونه غستري او مالونه غستري بان لهم الجنه په دې خبره چې دای له جنت ورکړي مال بعد الله د پاره لګي او ځان بعد الله د پاره کړي کله چې دا دوه کار دی وکړل مال دې د الله د پاره ولګو ځان دې د الله د پاره وکړو نو الله وی جنت به الله درکومانو بیا قران کې د دې ذکر ځای په ځای باندې کوي نو مونږ دا لارې مخېلي هغه نعمتونه مخېل هغه خوشاله او ارزوګانی مخېلي او اوس نن یو انسان وای چې زنظم په دغه لار باندې نو چې په دغه لار نه ځي زما مهربان نو دا خو ستا جرم دی او ستا ګناه دی یو سړی روانو بل دې تاسو ګه که چارته دی هغه ورته وی زبیت الله ته زما نو هغه سړی ورته وی هرگز به مکه نه رسی ای حاجی مکه ته نشه رسیده کی راه کی تو میرا بھی ترکستان است دا په کملار چې تروانی دا خو مکه ته نه دا خو ترکستان ته وتی دا لار دی بدل کړه نو چې لار دی بدل کړه نو تاغه مقصد ته چرېم نشه رسیده هغه لار هغه الله خلا چاغي ته وای قرآنی کریم او الله وای قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني زما پیغمبر دای ته وایا انی على بصيرة زب دلیل باندې ما قل انی على بصيرة زب دلیل باندې ما ومن اتبعني او سوچ زما دي تابعدار قل هذه سبيلي ادعو الى الله بل زوی پیغمبر اور دوایا زما لارم دغلار دا ادعو الى الله ز خلق را بل ما د الله کتاب دا علا بصیرت انا ومن اتبعني ز بدلیل باندې موضوع چې زما تابعدار دي سره صفا خبره یو کړه زما خدا کې یو لار ده او دلیل را څنګه زوم په دلیل سوچ زما تابعدار دي نو هغه په دلیل باندې دي او چې ما او تا دې لار مخېلا خواهشات عمراتو خېل ضروريات عمراتو خېل او زد کلار پرېدم او بل لار عالمه نو بدبخت زیما او مجرم زیما او کنا الله ظلم کما سرا بدی بیا خلق نه پويږي ځان کوی ته ورځي بیا ګیلهم د عزیز خپل نه کوي تا کوی ته ورځول نو تا خو ځان په خپل کوی ته ورځو تا ته خو الله لار خېلې و په دې ملک قرآن مجید وو جمعهتونو کې تاکونو کې پروتو د جمعې په شپه به راواغسه یو دو سورته به ته وی
بس دا زما غاړه خلاصه شوه قرآن مجید وو خو هغه به راواغسته چې کله به پوله او پټي جنګ وو وی په دې قسم وخوره قرآن مجید وو او چې کله به واده او ناوی به راوسته نو هغې له په لاس کې قرآن ورکه چې بختوره شي نو بختورې به وي ما د دا قرآن وایي که د خواښې سره مې ګزاره وکړه نو په دویم مرض به خواښې انګور یو بل سره نیولی و قرآن و دې ملک د خان په دیره کې قرآن پروت و د مولا په جماعت کې قرآن پروت و د پښتون په دیره کې قرآن پروت و خو خبر ته نه و چې دا قرآن صلی الله را لېږلی و دا قرآن دی کمه لاره خیله الله احسان وکړه خصوصا په دې یوسفزي قوم باندې چې دوی کې الله یو تن پیدا کړ هغه قرآن راواغسته او خلکو ته وی راشئ د نجات لاره دا ده دا زده کوي دا قرآن وایي دنیا به هم ښایسته شي او آخرت به هم ښایسته شي د غلامانو خو خلکو بدنونه خلاصول خو هغه روحاني غلامي چې وه د هغې نه خلاصول د بل ځای نه به یو پیر را روانو او د پښتنو کورونو ته به نیخته چا منې کولی نه شه د بل ځای نه به یو پیر را روانو او پښتنو به د جوارو ډوډۍ شملې ګوټلې هغه ته به غوړي او غنم کېښودل چا دا تپوس نشه کولی الله احسان وکړه یو سړی پیدا شو په پنځپیر کلي کې هغه د خدای کتاب شروع کړ خلک را روان شو د هغه نه قرآن زده کو او هغه دې حد ته راورسېده چې نن په دې غرونو کې په لوڼای کې د قرآن کریم د درس اختتام دی او موږ او تاسو له دعوت را کړې زمنګ نه مخکې حضرت شیخ القرآن 2 کال دی که 2 ځله دی کلي ته راغلی بیا زم ډېر پخوا د نن تقریبا 22 کاله مخکې په ړومبي ځل باندې راغلی وم د هغې نه وروسته وم او په دې کلي کې درسونه وو مولوي صاحب درس کوي د ده بچي درس کوي او قرآن ښیي دا په تاسو د الله یو لوی احسان او یو لوی کرم دی چې هغه قرآن درته وښوده قرآن یې درته ووایي قرآن کریم 13 سپارې پوره شوې او اخري 3 سورتونه یې پرېښودل او هغې له مال او تاسو له دعوت راکړه چې راشئ خلکه د الله کتاب واورئ راشئ د الله کتاب زده کوئ چې سبا دا ونه وایي چې الله موږ ته څوک نه راغلی او موږ ته نه ویلي سوره ملک کې الله د دې ذکر کوي الله فرمایي چې کله جهنم ته یو ډله غورځولی شي کلما القیا فیها فوج سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر کله چې جهنم کې یو ډله د جهنمیانو غورځولی شي تپوس به کوي د دوی نه خزانچیان د جهنم الم یاتکم نذیر تاسو څوک یروونکی نه راغلی قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا دی وای بشکا یو یروونکی راغلی یو مولا راغلی نذیر اطلاق پیغمبر باندې هم کیږي عالم باندې هم کیږي دی وای یو یروونکی راغلی فکذبنا موږ هغه دروغجن کا موږ ورته وایو ته دروغ وایې دا خو ډېر آسان کار وکنه چې چا به د خدای کتاب وي هغه ته به دې دروغ وایي زموږ په دې ملکونو بلا خلک تیر شوي دي چې د خدای کتاب یې ښوده او په هغې باندې د کفر فتوې کړي دي هغې د ملک ځغلولي دي او شړلي دي او د کله نه چې پښتانه دې ملک ته راغلي دي
هغه د مرزا الغبیک دربار کې چې هغه 200 معتبر پښتانه وجل شو او بیا یوسف زی قوم د هلته نه را روان شو احمد بابا چې هغه یوسف زو نیکه و هغه له ډنډې رای کې ښخ شو او دغه یوسف زی را روان و او تر دې سمې او د سواته پورې راورسېدل دی په جوماتونو کې د خدای کتاب نه و راغستی شوی او که چا به راواغست او خوده وی د کفر فتوا به پې وکړه چې څوارلس علمه دې نه دي کړي څوارلس علمه نه کړي هغه قرآن نشي زده کولی دا ظلم دا په دې ملک کې شروع نو الله به ملائک به ورته ووایي څوک یېروونکی نه و راغلی قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا دای به یو یېروونکی راغلی خو موږ هغه دروجن کړی وقلنا ما نزل الله من شيء من ذي الله شيء نظر عليه ان انتم الا في ضلال كبير ملائک بوته وای نو تاسو مگر یو لوی گمراهی کې پراته وای تاسو خو ډېر لوی گمراهان وای چې هغه درته دین خو قران خو تاسو نه راغلی نو دای بچی کی وقالوا لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السعير وبوایدای هاي کمن دا الله کتاب اوریدلو ځانم به پوکړو نن به مونږه جهنم ته نور راغلی وذکرالو چې نوم د خدای کتاب اوریدلو نوم به ځان پوکړو محترم مسلمانانو د خدای کتاب ویل شو او چې دې کلی کې سوګو او هغه نیز دا کړي نو سبا چې الله هغه کوم جواب ورکړي اده نن ځان له تیار کی ها په خپل ګناه ستومانه شه او چې بیا شروع کیږي نو بیا وته کېنه چې زه اوس وام او زه اوس دا کومه دا درې سورته پریخیو یو سورت ده سوره اخلاص چې ونیمه کرخه سورت ده او دا داسې سورت ده یو صحابي په مسکی دا سورت به بیا وی وګدا واقعا ده نور صحابه را نبی علیہ السلام ته خبره وکړه نبی علیہ السلام یې غنه تاسو کوي چې ولې بیا وی یا هر رکعت کې وی یا د بل سورت سره وی نو هغه نه چې تاسو کو نو هغه ورته وی دا د الله صفات ده نو زمان څخه خوښ دي دا الله صفاتونه دي پکې نبی عليه الصلاه والسلام وی چې الله صفاتونه دي او د الله صفاتونو سره مینا کې نو جنت ته په لاړ شي دا سورۃ د قران کریم د مضمون درېمه حصہ ده زګه قران کریم کې دا الله صفاتونه هم بیانوي قران کریم کې وعده هم کوي قران کریم کې يرول هم کوي او په دې صورت کې دا الله صفاتونه دي یو قل هو الله احد وا پیغمبر شان داده الله دې یکیو څنګه یو دې الله صمد الله دې بی نیازا الله نیاز بینان دې نیولی سو کوئی نیاز بینان دي دا وای دا الله نیاز بینان دي ادا د بعضو ذمہ دار دی او دا سرغوږی ذمہ دار دی الګه بیا خپل اولې مړې دو هغه مړې ذمہ دار ګرځي نو چې تا جوړای نو هغه اولې مړې دو الله به نیاز ده نیاز بینانی نشته الله جتونه پورا کوي لم یلد ولم یولد ندا الله نائب ده نه الله د چا نائب ده ولم یکن له کفوا احد نشته ده الله لا په مثل الله باندې او تانه کوفوی مثل تا دا الله غونته څوک نشته څنګه الله بغیر د ټلیفون وایرلس ناوري
نو بل څوک داسې نشته چې ته دې ځای نه ورته وای پیر بابا را مدد شي هغه دی واوري لوی ځوان را مدد شي هغه دی واوري چې اوري خو په اسباب اوري او بغیر د اسباب اوریدونکو هغه یو الله دی چونکه کم ځای کې چې خزانه پرته وي کم کور کې پیسې پرتی غلا غي تزي چروان کندري غي ته غل نه زي نو کله چې استاد زړه کې خزانه د توحید پرې وتا تا مسله توحید منلا اوس به شیطان راضي او تا ته وسوسه چي نو داغه نه پناه غواړه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وا پیغمبر پناه غواړم پر رب شلونکی من شر ما خلق د شر دا غسنا چې پیدا کړی دي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیاری نه کله چې بریوزي ومن شر النفاثات في العقد د شر د بوګو اون ګنا په غټو کې په مجالسو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي ځکه بغض او حسد چی پکې نو کته تار سره جنت تلی کې کېږي هغه منینا ځکه هغه کې هغه حسد او بغضي او انسانانو کې چړوم به ګناي کړو نو هغه حسد او بغض د آدم علی السلام دو زامنو دیو قربانی قبول شو د بلنا چې د کم قبول نشو نو د چا چې قبول شو نو هغه ته وی تابه وجنم داغه څه جرم وو داغه جرم نه وو خو الله پاغه احسان وکاو بدن زائد حسد او بغضونی وو نو هغه ته وی تابه وجنم د پیغمبر بچیو اول انسانانو قراو لګي دا قبل مرګ پښتون په خپل غټه کار نه یې او چې بل ته نقصان ورسېږي ډیر ډیر مړ نه پکور با کرولونه لکونه ولګي او چې وب بارو باسي نو هغه بنالایم نه جوړي زګه پای او بوجای سیمنټ لګي پرېدا مړ وای خلکو ځان له کوي کنه حسد او بغض دا ډیر بد مرض دی الله دې موږ ټولو ساتي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وا پیغمبر پناه غواړم پر رب د خلقو ملک الناس واقدار د خلقو الہ الناس حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چونکی پټنا الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسه چي په سينو د خلقو کې من الجنه والناس کله پیریان نه یو کله بندګان نه سمطلب شیطان نه پناه غواړه ځکه ستاسو زړه کې مسله د توحید پرته بعض خلک کی یره وای امریکای والا ډیر خو خلک دي غلا نه کوي دوکه نه کوي دان کوي خو صرف ایمان پکې نشته وای دا ایمان پکې نشته ځکه دوره خسړی دي که ایمان پکې بیا به داسې نه و خو ایمان پکې نشته روان کاندار دی نو شیطان په هغه څه کوي شیطان هغه څوک دوکه کوي چې هغه کې ایمانی یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام ته وی زما زړه کې وسوسه راځي نبی علیہ السلام ورته وی ذالک عین الایمان دا عین ایمان دی ستا په زړه کې ایمان دی څنګه وسوسه راځي څه مطلب شیطان ذکر راځي وسوسه چي چې ستا په زړه کې ایمان دی خزانه پرتا چې خزانه نه نو بیا شیطان څه کوي غل څه کوي مسلمان چې داغه عقیده توحید شي شیطان بیا لمسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان شیطان قد عصى يعبد المصلون
شیطان نا امید شوه د دینه چې موحدین به داغه عبادت کی نه کوي داغه عبادت ولکن فی التحریش بینهم لیکن شیطان لمسون کوي په میاند دای کې ځکه هغه پوه دی چې ایمان پکې دی خزانه شته راشه اوس پکې غلاو کا نو هغه لمسون کوي الله دې موږ داغه شیطان نه وساتي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین بنده چې چانه سغواړي اول داغه صفاتو کې ته ډیر خساړې او ته ډیر سخی بیا وته ځان عجز کی یاره زما یوې په کار دا زما یوې ماته شوی دا جغ په کار دی جغ مات شوی دی نو ځان عجز کی نو بیا ته نه وغواړي نو تا ته ما الله دا چل خی مستودری دی او دس دیو که لاس دی پنامه کی خود نو اول دا اللہ صفاتو کا الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتنا اللہ لدی رب العالمین پالون کے دا مخلوقات الرحمن الرحیم عام مہربانائے والا دے خاص مہربانائے والا دے مالک یوم الدین واقدار دے دروازه دا قیامت وہ زانا جس کا ایاک نعبدو و ایاک نستعین الله یواز استا عبادت کو د بل چا نه کو یواز استا نه امداد غواړو د بل چا نه غواړو حسر دے نو مولیان پدی پویږي معنی دا جستانه غواړم د بل چا نه غواړم اچھے بار به وتل به پیر بابا په نکای را مدد شي افلانی بابا را مدد شي دا موس کې تاوي سوي خدای ته دروغ وای جمعات کې وای او 10 کې وای مخ دې قبلې ته دروغ وای چې تو یا کنابدو و یا کنستعين اهدنا الصراط المستقيم لکه منګه په نیغلار دا قران کریم نو موس کې وای الله منګه په قران کلکا بیا په قران نکلا کیږي نو تا کینی نه اوري او نس دکې نو ته خدای ته دروغ نه وای ځان سره لګي حسابو کا کنه صراط والذین انعمت علیہم ولار داغه کسانو چې تا په انعام کړی دی غیر المغضوب علیهم چې نه دی هغه چې غضب شوی دی پاغي ولا الضالین او نه دی هغه چې حیران او پریشان دي په دې کلی کې زمونږه مولانا صاحب او د بچی او نور مارګری د قران خدمت کوي نن هغه قران ختم کړو دا پروګرام جوړ کړو موږ او تاسو له دعوت را کړو یو دعا وکړي چې الله دا کله او دا علاقه همیشه په قران او په سنت باندې آباد ولري په دې کلی کې د اعظم خان والده وفات شوی و او زمونږ د مولوی صاحب د ترزیه وفات شوی دی نور کم مسلمانان رونا خويندې مشران کشران چې وفات شوی دي دعا وکړي چې الله دا غي ټولو مغفرت نصیب کړي او الله د ټولو ګناہوں معاف کړي سور بیمارانی دعا وکړي چې الله ولا شفاء کامله ورکړي په دې کلی کې الله همیشه امن سکون او خوشحالي راوړي د مسلمانانو ټولو ملکونو کې الله امن او خوشحالي راوړي خصوصا زمونږ ملک پاکستان چردیر وقت نه د فسادات سره مخامخ دی الله دې په دې ملک امن سوکالی او خوشحالي راولي د چا صحوایج او ضرورتونه الله دې په خپل فضل او احسان باندې سر ته ورسي مسافر دې الله په خپل وطن کې بیماران له الله شفاء کامله ورکي مردگان ته دې الله مغفرت نصیب کړي او الله زمون ټول نو د خپل رضا کارونو سرګن کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه